अमीनुद्दीन शांगला هغه دا سوال کړل چې آیا موبایل کې قرآن مجید او بے اودس ویل شي که نه شي ویلی. د دې جواب دا دی چې حکم خدا دی لا یمسو الا المطهرون، چې کله ته د قرآن مجید مصحف رالی نو پکار د چې سا اودس وي او د تمامو آدابو خیال وساتي. لیکن موبایل کې چې کوم قرآن مجید پروت دی نو هغه مصحف نه دی بلکې په جدید طریقې سره هغه شعاګانې مجتمع شي، یوځای شي، تا ته د قرآن مجید هغه آیتونه ښکاره شي. لہذا چې کله هغه مصحف نه دی او د شرط او فرض دی د پاره د مصحف چې ستا لاس د اونه لګي په مصحف باندې، دلته ستا لاس په مصحف نه لګي بلکې په هغه سکرین باندې لګي او هغه سکرین مجموعه ده په ټیکنیکل طریقې سره مختلف شعاګانې جمع شوي دي او تا ته قرآن مجید ښکاره کېږي. لہذا د دې په بنا باندې کله چې په موبایل کې قرآن مجید ته تلاوت کوي نو په دې وخت کې اودس کول فرض نه دي. البته به هم ادب دا دی چې انسان اودس وکړي، قبله رخ کینی او د قرآن مجید تلاوت وکړي، ادب دا دی. لیکن که به هم انسان په گاڑی کې روان دی، په حالت د سفر کې دی، اودس یې نشته دی اور دی ولګېد موبایل کې قرآن مجید راواغست اور قرآن مجید پکې لولي، نو انشاءالله دته به ثواب ملاویږي اور دته به عذاب په دې نه ملاویږي چې د اودس ولې نشته، ځکه اودس دا شرط د پاره د مصحف او دلته مصحف نه دی. والله تعالی اعلم بالصواب.